دا یو خبره مشهوره ده، تاسو خو اوس راغلئ زما سره تعارف مو خپل وکړو. زه د دې علاقې یم، دغه مدرسه د مخامخ کور مې دی. دلته چې کله ګاډي راشي د راشن ګاډي، هغه ګاډي مونږ ورسره خبرې وکړو. زه ورته یم زه د دې علاقې ما دلته مدرسه مې ده، جومات مې دی، کلی مې دی، کور مې دی. ته د خپل راشن ما ته پرېږده، که شهداو له دې راوړې چې په شهداو یې تقسیم کړمه، بیا که د عامو خلکو له راوړې بیا یې په خپله تقسیم کړه. ټیک. په ما پسې اوس دا خبره مشهوره ده چې ګل محمد مولوي صاحب خپله مدرسه ډکه کړې ده. زه طلاق ته هم تیار یم، په قرآن باندې لاس ته هم تیار یم چې ما دا مدرسه چې څه پکې ایښي دي ما خالص د دغه شهداو دپاره ایښي دي. په دې سیلاب راغلی د دې نه 20 کورونه وړي دي، کټونه یې وړي دي، بسترې یې وړي دي. دې له ما هلته بسترې وړو دا محفوظ کړي دي، لوښي لرګي مو له محفوظ کړي دي. سبا چې دې کورونه شي دغه بسترې او دغه لوښي به راوړو، دا به پکې مونږ کېږدو. ما خپل کور ته په دې 15 ورځو کې لا اله الا الله محمد رسول الله بغیر د اوبو نه او د 2 ترورو نه چې ما ته ذاتي میلاو شوي دي، هغه ما کور ته وړي دي. د دې نه علاوه ما یو څیز نه دی وړی. ټیک. اوس دا کومې خبرې چې مشهورې دي، نو زه دې خلکو ته یم راشئ تاسو ودرېږئ، تاسو یې تقسیم کړئ که نه. نه په خپله ضرورت، نه په خپله حفاظت، نه خپل وخت ورکول او بیا الزامونه لګول، نو دا ښه څیز نه دی. مونږ خدمت کړی دی، خدمت به کوو بغیر د سیاسي پارټۍ نه، بغیر د څه دغه نه. زما د هیڅ پارټۍ سره هم تعلق نشته. زه به صرف او صرف دلته چې ولاړ یم، ما نه جنډه لګولې ده، نه مې پیکس لګولی دی. صرف دا پټکې مې دی، دا سنت دی. دا علاقې والا مې ټول ولاړ دي، دا ټوټل ولاړ دي. څه شی راغلي دلته مې تقسیم کړي دي، څه شی مې کور ته خپل کور ته نه دی لېږلی. ابولز مې ګولۍ خوړه، زما د الله په ذات قسم وي که زما سره د ګولۍ د خوړلو اوبه وي، زما د الله په ذات قسم وي، په هغې ورځ مازدیګر ما کور ته اوبه لېږلي دي. د دې الزامونو نه قلار شئ. ما ته چې څومره پیسې را رسېدلي دي الحمدلله ډېر ښې پیسې را رسېدلي دي، او شهداو کورونو ته ما رسولي دي. څه مشترکه چې زمونږ کم فنډ یې په هغې کې مې ایښي دي، څه زما سره موجوده دي. کم سامان چې راځي هغه به زه د دې دپاره محفوظ کوم. 1 روپۍ حرام خوړل د خپلو خېټې ته اور ورتاوښلي او یا دا 40 ورځې د یې کس مونځ نه کېږي، او چې د دغې نطفې نه او د دغې طاقت نه کم ماشوم پیدا شي حرامي، بیا چې د هغه پیدا شي هغه حرامي، دا بنیاد جوړېږي د حرامیت. مونږ به دې کې نه یو. اے حلقه تاسو ټول ګواه چې ګل محمد استاد خاص د الله د رضا لپاره لګیا دی. په تیز اواز ووایئ، ټول ګواه دا مدرسه ستاسو ده، دا راشن تاسو له راځي. چې کله تاسو آباد شئ دا راشن به تاسو ته میلاویږي. تیز ووایئ. دا ګل محمد استاد ستاسو د علاقې دی. د الزامونو نه کلار شئ. مخلوقه د الله د قهر نه ویریږئ، د الزامونو نه کلار شئ. ګل محمد استاد دې مدرسه کې ږدي، عمر تاسو لږدي. ګل محمد استاد یو سړی د دې یو ډوډۍ نه سوا څه خوړی شي؟ نه خوړی شي. مهرباني وکړئ چې په خپله ملا نه تړئ، بل سړي له ملا مه ماتوئ. دا ستاسو سړی دی، تاسو لپاره ولاړ دی. مه لګوئ الزامونه. د الله د قهر نه به یریږو، د سختو نه بترې دي. دا چې څه هم دي ګورئ دا زمونږ اعمال دي، نور ستاسو ازاله هېڅوک نشي کولی. دا به پاک رب کوي. د الله نه به غواړو، په یو بل به اعتبار کوو، یقین به ساتو. متفق یې؟ ډېره مهرباني. دا کم سامان چې ما ایښی دی، دا کم سامان چې ما ایښی دی سنبال کړی مې دی، دا به ټوټل مونږ تقسیمو. د دې نه یو بالغ اخیستل یا یو بوره اخیستل دا به مونږ باندې حرام دي قطعي. دا به مونږ دغې کورونو ته انشاءالله رسو. دا کم کسان چې تاسو ولاړ یې ستاسو نومونه د بعضې کسانو ما لیکلي دي، تقریبا د 1.5 کسانو راشن مونږ اوس تقسیم کو. د 1.5 به سبا تقسیمیږي. ذاتي چې کم نومونه ما لیکلي وو زه به تاسو ته یو بوره وړو د خپل طرف نه در کوم انشاءالله. پوه شوې واورېدله؟ کم نومونه چې ما په خپله کاپۍ کې لیکلي دي یو بوره وړه به تاسو ته که نن ده که سبا ده که بل ورځ ده میلاویږي به انشاءالله. خو زه ورته دا خبره کوم حاجي صاحبو چې دا دیو چې څه ووایي تاسو ټولو ګواه کړو، الله ګواه کړو چې ګل محمد مولوي صاحب زمونږ د محلې امام دی، زمونږ پیشوا دی، مونږ په دا عمل کوو دی صفا دی. نو سوال نه ده کاما چې د یو بورې وړو دپاره بیا وروستو د هغه پټکې مه یادوئ. اوس په ډسټریبیوټ په ټایم کې ما د هغه پټکې وکنځو یو تن
تاسو نه د کروڑونو خلکو دغه راوړو او تاسو دا هغه پټکې ګوره په لږ ساعت کې وکنځو نو لکه سوال نه تکان دا جوړې نه ته غلام دا قهر چې راغلی دا ګټې را باندې راغلي نو د یوې تروړه به په سوی په 3000 روپۍ که نه د 3000 روپو دپاره د علماو نه نور قلار شئ دا څه چې را باندې راغلي دا تاسو به علماو پورې کنځل کړي وو کله به مو ورته وي زیبرا لاړه زیبرا پېژنئ زیبرا وایي ځنګلي خر ته چې عیم به بلاره تېر شو ما به دلته راوست تاسو پسې شاته چغه واله بهرحال سوال نه د ګام نور ته قلار شئ الله دې رحم وکړي په مونږ هم او په تاسو هم د الله نه به غواړو صحیح جی منګه چې سره وړو په خپل لاس باندې امداد ورسو باقي چې سپاتې دي نو سیف الله ګل محمد استاد تاواله کراړه ان شاء الله دا باقي مال به تقسیم کی مونږ چې کم نغد مالیت او سو مونږ په خپل بره درې ته لړو په خپل د قادر نگر کې وکړو او دغه لپاره هم ورکړه ټانټې لپاره هلته هم لړلو باقي چې سپاتې دي هغه ګل محمد استاد لور کوي سیف الله یا سره تاسو ټول ور